باچا دی جیداد مالک د هغه 10 مرلې کور دی او زما کلي ته چې کوم ګجران راغلي هغې د څلورو کنالو کې اوسېږي دا د خوشحالۍ خبره خدای دین هم دله زیاته درکړي موږ ستاسو مشکور یو چې موږ سره هم په دې کې تعاون وکړو دا دواړه کوره روغ شو هېڅ نشته وایي که ته تی او زه ځیم نه به تی او نه به ځیم څه تشه څه به زه شم اوم به ته شې اوم به زه شم که یو بل سره هم ګزاره وکړه خو ښاد به شې که نی بیا به خپیال بېخپي او شلېدلي ګران به بیا به برخېږې نو هغه دی نه خو تاسو راغلي یې هلته ښاده نه وه ښاد هم دلته ومونږ ته نو دا خپل رزق په قلاره وخورئ ایسو صاحب ته څنګه وفرمایل د دې خپل اولاد نه د موبایل تپوس وکړئ چې دې کې څه دي بالښت لاندې وله ګوتې ووهئ چې تاسو څه کوئ په دې موبایل کې څه ګورئ د موبایل څه ضرورت دی ډېره زموږ په کلي کې یو سړی دی ړوند دی په ټانګورو باندې ګرځي سهار وځي او ماښام راځي خیر غواړي دوکاندار ته وایي چې خیر دی 10,000 روپۍ به زه درکړم نور ساته ګزاره وکړه ټچ موبایل وله خوښي 18,000 روپۍ دي دوکاندار ورته وایي چې دا 18,000 روپۍ څنګه تاوان کړمه زما خو پکې خپله 500 روپۍ دي ما دا څه کوي دا دې زوی دا خلم زوی ته مې ته څه کوي چې په لسترو کار کوم مې ګوره پلار ته به مړه خیر کوي خیر غواړي سهار وځي ماښام پیاده تر یاروسین او تر سمیلا او تر شویډې په پیاده ګرځي ته ټچ موبایل اخلي اوسېږي پردي کور کې ټچ موبایل د 18,000 روپو اخلي څه لپاره اخلي خو که ډېر تکلیف یې ته خو د 2,000 روپو موبایل والی چې د کور د خیر نه خبرېږي دا پیسې ډېر په ګرانه ګټلی شي او دا کشران یې ورې د خپلو مشرانو نه تپوس وکړي چې په کومه طریقې ګټي نو دا روغه تاسو فریقینو سره پرېښه وکړي چې زمونږ خبرو ته مو غوږ کېښودو او په دې باندې رضا شوې هېڅ نشته په خپل منځ کې یو قوم یې یو خلک یې په یو تالي ناست یې مونږ درکې د بار یو تاسو چې په خپلو کې یو ځای شئ کیټي پیټي وایئ مونږ قسم دی که په خبره پوهوئ بیا یو یې په یو په نقل یې مونږ په کوهستان کې پاتې خپل برخلاف اوسه په ډاکټن کې ناست وو په درې که برخلاف دي موږ ته پته نشته ګرځه ورپسې که نه په ډاکټن کې به ورسره ناست وو نو تاسو که دومره اتفاق دی مونږ دپاره ډېر تکړه یې پوه خدای شته چې یو کونه باندې غول کوئ نو چې دغه خو یو ځای وخورئ دا خپل رزق دی په قلاره باندې وخورئ دغه میخ لکو تنختي یې نو بیا به هغه ورته بخیږئ هلته هېڅ هم نشته ګورئ نو مهرباني وکړئ خپل ځان ته وګورئ څو صاحب په دې خبرو عمل وکړئ او ستاسو دواړو فریقینو ډېره ډېره شکریه چې څنګه مخ مو ونه غورځو دا روغه وشوه او خصوصي خان به زه د طارق خان شکریه ادا کړم چې دې مونږ له د SHO صاحب په مرسته باندې مونږ له ټیم راکړو کني په دې کې ټیم نه وي چې مونږ له ټیم راکړو په دې کې ستاسو بلایي وه کچرو ته لاړ شئ وکیل دنه په زوره غواړي او ښکاری دنه غواړي او چوټ په ناجیز نه غواړي او بریکول هم نشي کیسو او بیا هم دنې پیسې تپوس ته نشي کولی چې دا ولې کیس ته ونه ګټلو او تاندار قربان ښه دی چې پیسې رانه غچلو ما له خو یې سړی دننه نه کړو داسې خبره نشته تاسو چې وګرځئ دا په دې زه نه ویم چې زه په پولیس کې پاتې یم خو تاسو چې وګرځئ چانس شروع کړئ که نه نو تاسو ته به د پولیس نه مظلومه تخوا خدای شته که یو ځای میلو شي دا خانې والا لاړ شه ریلوې والا لاړ شه اکسایز والا لاړ شه د هسپتال ته چوټۍ له لاړ شه پټواري له ورشه چې کوم چلونه سره کوي پولیس پسې شاته ډنډه ده او دا که سړی وایي دا چې خبره پسې 200 ډنډې را روانې چې دا کار څه وشو چټۍ دره سړی وکړو د پرچې دې څه وکړو داسې په اسانه نه خو د هغې دوی او دا پردی ګولې پې ورېږي مونږ تاسو ودیو دې په روډونو باندې ګرځي د دې بچي نشته د دې ښځې نشته د دې خپل خپلوان نشته نو مونږ خو 40-41 سال دې بچو دپاره دا ستاسو حفاظت مو کړی د خپل بچو ته هم نه دي که د ما بچي بې روزګاره دي تاسو مې آبادولی ستاسو کورونه مو ساتله د خپلو بچو غم مو نه دی کړی تاسو د خپلو بچو غم وکړئ بې تعلیمه خلک یې او کورونه پرې آباد کړه او د بیا خصوصي طور باندې د ګړی د ټول پولیس د هغه شیران چې ناست دي د هغې شو SHO صاحب شو طارق خان شو خصوصي شکریه بیا کریم خان دا ټول مشران ډېره شکریه ادا کوم چې دا کور مو روغ کړو دا خیر له ورلو او په خپلو کې اتفاق ساتئ والسلام کوم فریق د خپل فریق سره دې فخر یې ډېر مشرانو شکریه چې موږ له ماشاءالله کا راشه بچي دا سم راشه لکه بیا بل څه شو عمر ده کنه کوم فریق د جرګې خلاف ورزي کوي چې جو صاحب او SPM په نوټس کې دا 5 لک روپۍ جرمانه ده نه نه هغه دا کوئی کې راشه لکه ته ملاو شو تاسو دواړه کلمه ووایه لا اله الا الله دا یو راوړه دواړه کلمه ووایه د نورو خلکو یې ثواب دپاره ستاسو یې د قسم دپاره یې کار وکړي راشه وړوکې راوړه
بیا پاخه دعا ورته وکړئ خدای پاک او منافقت خدای زمونږ لرې کړي خدای دا کلمه زمونږ دی دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ویلې ده ولې زړه ته موږ کوزه کړي چې خپله پنځه کې خور کو دي خپلو نور ورونو حق نه و د میندو خویندو حق نه و ټول مبارک شه ډېره مننه دا رپورټ چې چا کړی دا کس پر خان سره ځي چې هلته کې رپورټ لا